قدرمنو کتونکو رفیع الله خان یم او دی وخت راسره د ټیبل ټینس نیشنل سټار کوم کلاړي چې دی اویس خان موجود دی د هغو نه به تپوسونه کوو چې هغو اوسه پورې څومره اچیومنټس حاصل کړي دي او مخکې پلان یې څه دی ټولو نه مخکې اویس خان تاسو ته پروګرام کې هرکلی وړ ډېره مننه ستاسو ډېره اویس خان دا راته ووایه چې اوسه پورې تاسو نیشنل سطح باندې څومره گیمز کړي دي څومره هغې کې کامیابي ترلاسه کړې جی ما اوسه پورې 3 جونیئر نیشنلز کړي دي هغې کې ما یو کې ګولډ میډل اخیستی دی 2 کې برونز میډلز مې اخیستی دي او هغې نه علاوه 2021 کې ما 2 برونز میډل اخیستی دي سینیر نیشنل کې او جی دا راته ووایه چې دې گیم طرف ته څنګه رالی عموما خو مونږ ګورو چې ینګسټر چې نو هغه میجر کم گیم دی کرکټ هاکي فوټبال هغه طرف ته زیات رجحان نو کم وخت نه دې گیم ته رالی سکول کالج نه څنګه یو دې طرف ته جی مونږ 2016 کې سکول کې به هم گیم کولو هسې نو زموږ استاد مونږ ته وویل چې دا گیم وکړئ د سکول لیول باندې که نه نو مونږ له یو اپورچونټي میلاو شو ویل ستاسو ته په کالج کې ایډمیشن میلاو شو نو داسې مونږ دا گیم شروع کو خو مونږ پکې مخکې لاړو نیشنل لیول ته لاړو کالج ایونټس مو ګټل نیشنل ایونټ مو ګټل ایون مونږ 2018 کې چاینا ته لاړو چاینا کې مونږ ټریننګ حاصل کړو دا راته ووایه چې چونکې خلک وایي چېرې دا داسې ماینرز گیم چې عموما د دې افورټ کول چې د عام پلیر دپاره دا ګران نو دغه یو څنګه مینج شو دغې حوالې سره مو ووایه چېرې نور پلیر دې طرف ته راتلی شي جی ایکچولی هر گیم ایکسپنسیو دی خو ایکچولی زموږ اکوپمنټ چې دی راځي بهر ملک نه نو هغه چې دلته راځي نو هغه ډېر زیات ایکسپنسیو وي نو مونږ عموما عام پلیر نشي افورډ کولی ځکه چې یو عام پلیر سره هغه پاکټ منی دومره نه چې هغه دومره ایکسپنسیو راکټ هغه کې نو دې د وجې مونږ به پهله کې پی کې نه گیم کولو اوس مونږ د دې وجې مونږ ډپارټمنټ جوین کو ځکه چې مونږ هغه نشو افورډ کولی هغه ایکسپنسز نو مونږ ډپارټمنټ جوین کو زه پاک آرمي نه ریپرزینټ کوم نو هغې مونږ ته سیلري راکوي نو مونږ هغه سیلري کې خپل ایکسپنسز چې څومره دي اکوپمنټس مینیج کوو نو دې وجې بس مونږ ډپارټمنټ جوین کو تاسو څه ګڼئ تاسو چونکې وایي چې دا اکوپمنټ ګران هم دي او اوس تاسو ډپارټمنټ نه ګیم کوئ نو ستاسو مشکل کافي حده پورې به کم شوي خو چې یو نوی پلیر راځي هغه شوق یا هغه دا نشي افورډ کولی نو هغه به څنګه کوي آیا هغه ته به دروازې بند دي که نه هغه ته پلیټفارم ایکچولی مونږ غواړو که نه چې کم نیو پلیر راځي که نه جونیئر پلیر راځي نو پکار دی چې ډایرکټریټ اف سپورټس او دی چې دی که نه دی فیسیلیټیټ کړي دی فیسیلیټیټ کړي ځکه چې اکوپمنټ دومره ګران دي پلیرز نشي افورډ کولی هغې د وجې بیا څوک راځي نه چې دا خو دومره ګران گیم دی څوک افورډ کولی نو په کار دا ده چې نوی پلیر کم راشي هغې فیسیلیټیټ کوي کم از کم دا ده چې بګنرز دپاره راکټ وي او ورته ورکي که نه نو هغه گیم به امپروو کېږي رو رو هغې به ډپارټمنټس بیا مخکې جوین کوي یا هغې فیسیلیټیټ کوي ورسره نو هغې به ځان ته اکوپمنټس اخلي نو هغې به گیم امپروو کېږي نو نیشنل سطح باندې به هم ګټي او انټرنیشنل سطح باندې به هم هغې بیا میچونه کوي او ریسپانس به ورکوي دا رزلټ به ښه راځي بیا دا راته ووایه تاسو د گیم کې کم پلیر فیورټ پلیر دی چا نه متاثره وي چې دې طرف ته رالی او زیات سپورټ یې څوک کوي جی مونږ خو ټول نه بیسټ پلیر چې دی فهد خواجه دی د پېښور دی اوس کرنټلی نیشنل چمپین دی او دلته د سوات دی رمیز خان او شاه خان مونږ ایکچولی هغې نه ډېر زیات متاثره شوي یو نو د هغې گیم ګورو مونږ هغې نه پریکټس اخلو هغې ته مونږ ګورو که نه چې هغې څنګه گیم کوي هغې نه ډېر هر څه مونږ زده کړه او زمونږ کوچز دی مونږ سره ایکچولی په ډایرکټریټ کې یو کوچ دی پېښور کې نو هغه سره کم از کم 150 پلیرز دي نو مونږ هغه ابصار علي نامه ده نو هغه مونږ ډېر زیات سپورټ کړی اول نه وهلې تر اوسه پورې کفایت سر جنرل سیکرټري ټیبل ټینس اور ابصار علي مونږ ته ټریننګ راکړی دی نو نن مونږ دې ځي ته رالو دې حده پورې راغو چې مونږ خپل ځان اوس خپله سپورټ کولی شو او بس د هغې محنت دی او زموږ محنت دی چې نن مونږ د هغې په پلیټفارم مونږ ته میلاو شوی د مونږ دې حده پورې راغلي یو څنګه چې تاسو وي تاسو ته یو پلیټفارم میلام دی او ستاسو فیډریشن تاسو سپورټ کوي عموما موږ دا ګورو پاکستان کې چې د فیډریشن نه خلک ګیلې کوي چې را فیډریشن هغسې پلیرز نه ده کوي سپورټ کوي هغو ته هغه مالي او دغه ستونزې راځي نو ستاسو نه علاوه چې نور داسې کم پلیرز نه وي او هغو ته فیډریشن څه دغه ورکوي نه ایکچولی فیډریشن خو اوس هم ایشو راغلی وه ځکه چې اوس سارک گیمز له تله جونیئر ټیم تلو انټرنیشنل ایونټ له نو هغې ورته ویل چې تاسو به ټیکټس ایکسپنسز خپله کوئ نو دغسې خو دومره سپورټیو نه دی فیډریشن زموږ سپورټیو نه دی ځکه چې پلیرانو ټرایلز وشو تاسو ټرایلز وکړه چې ټرایلز وشو نو پکار دی چې تاسو یې فیسیلیټیټ کړي تاسو واستوي هغې وایي چې پی ایس بي د طرفه مونږ ته فنډینګ میلاو نه شو ایونټ دپاره تاسو به ټیکټس خپله کوئ نو ماشومان ډېر زیات خفه شو
ځکه چې ډسهارټن شو دومره خواري وکړه مهنت وکړه ټیم کې راغو جونیئر انډر 18 ټیم سهار کله زما آی تھنک چې نیپال کې دی هغې له تله او غریبانانو سره ټیکټ پیسې نو بیا اخوا دې خوا نه فنډینګ وشو او ورته سپانسر میلاو شو نو هغې ټیکټس وکړو خو بټ دا ماشوم ډسهارټ شي لایک دومره مهنت وکړه ټیم کې راشه او اخره کې درته فیډریشن وایي چې ټیکټ یې خپل وکړئ ګنې موږ به بل څوک بوزو او نو ایکچولی دې ته لږ فیسیلیټیشن پکار دی فیډریشن ته پکار دی چې کوچز هایر کړي بهر نه کوچز راولي کیمپس ولګوي پاکستان ټاپ پلیئرز د کیمپس ولګوي دلته کم از کم 2-3 میاشتې کیمپس ولګي پی ایس بي کې کیمپ ولګي نو دا پلیئرز به مخکې راځي انټرنیشنلی به هم هغه ښه رزلټ ورکوي جی تاسو دا غنئ چیرې د فیډریشن نه علاوه هم داسې څوک شته په صوبه کې په پاکستان په سطح چې هغه د دې ټیبل ټینس گیم د پرمختګ دپاره څه کردار لوبوي څه کار کوي دلته خو صرف یو واحده کس دی اظهر سوات کې دی هغې خپله اکیډمي جوړه کړې ده پرسنل خپل اکیډمي جوړه کړې ده پلیئرز روباسي او هغې سره ټول نه بیسټ پلیئران پاکستان بیسټ پلیئر رمیز شاه خان باسط علي او نور جونیئرز را روان دي هغې ډېر زبردست سپورټیو کردار ادا کوي لګیا دی ټیبل ټینس کې ځکه چې هغې هر څه خپل په هغې کوي لګیا دی نه د هغې فیډریشن هغه کوي نه څه ده خپل د طرفه ماشومان فیسیلیټیټ کوي ټریننګ ورکوي کوچنګ ورکوي نو داسې هغې کې دی لاهور کې دی کروماټکس هغه حال دی هغې خپل پرسنل حال جوړ کړي دی هغې خپل پلیئرز هغه کوي لګیا دي فیسیلیټیټ کوي ټریننګ کوي کوچز ورله راولي نو نور دې ځایونو کې خو داسې څه فیسیلیټیز نشته پکار دی چې فیډریشن دا فیسیلیټیټ کړي کوچز راولي دلته کوچز هایر شي انټرنیشنل کوچز راشي د هغې ټریننګ حاصل کړو نو موږ بس وکړو مخکې دا راته ووایه چې تاسو اوس چونکې انډر 18 او دا کې هم ښه پرفارمنس کړی دي تیر کال هم تاسو چې دی نو 2021 کې ښه میډل اخیستی دی مخکې ستاسو څه ګولز دي څه اچیو کول غواړئ کم مقام ته رسېدل غواړئ جی موږ غواړو چې موږ ته چې کوچز راته میلاو شي موږ ټریننګ حاصله کړو موږ صرف نیشنل سطح باندې نه دا یو انسان وایي صرف نیشنل نه موږ وایو چې انټرنیشنل سطح باندې موږ گیمز وکړو موږ د پاکستان نام روشن کړو موږ میډلز والو زموږ دا ګول دی موږ هارډ ورک کوو لګیا یو خو یو کوچ نه بغیر یو پلیئر هیڅ چیز نه دی چې کوچ ورسره نه وي تا سره ټریننګ تا سره بیسک ټیکنیکس نه وي ته پلیئر نشي جوړېدی نو موږ غواړو چې موږ ته کوچز راشي انټرنیشنل کوچز راشي کیمپس ولګي موږ ټریننګ هغې نه واخلو نو موږ انټرنیشنل سطح باندې پاکستان ریپرزینټ کړو میډلز والو نو زموږ دا ډریم دی چې موږ دا کار وکړو او پاکستان نوم روشن کړو موږ سره خبرو کولو ډېره مننه جی څنګه چې تاسو د دو خبرې واورېدې د دو دغه خوندورې خبرې هم دغه خبرې دي په عموما چې موږ په پاکستان کې کتلي دي نو داسې څومره ماینرز گیم دي نو هغې ته داسې ترجیح نه ورکولی کېږي کومه ترجیح چې په کار وي حالن کې موږ کتلي سکواش کې تیر وختونو کې جانشیر خان جاګیر خان د هغې نه علاوه نور داسې پلیئرز چې دي نو په هغې کې د پاکستان نوم روښانه کړی په ټوله دنیا کې دغه شان که د ټیبل ټینس خبرو وشي نو دوی رمیز یاد کړو شاخان یاد کړو نور ملګري یاد کړو فهد یاد کړو دا ملګري چې دي نو دوی هم د ټیبل ټینس کې د پاکستان نوم روښانه کړی په مختلفو مواقعو بهر ملکونو دورې کړي دي او د پاکستان نوم چې دی نو هغه روښانه کړی د دوی هم دغه عزم دی چې موږ د نیشنل سطح نه وځو او انټرنیشنل سطح باندې د پاکستان نوم روښانه کړو خو د هغې دپاره ضرورت هم د دغه خبرې دی چې فیډریشن چې دي یا فعال شي هغو خپل کردار ادا کړي او دا پلیئرز چې څومره دي د لاندې لیول نه د بر لیول پورې چې دا فیسیلیټیټ کړي د دوی دپاره د کوچنګ چې دی نو بندوبست وکړی شي د دوی دپاره اکیډمیز اساس کړی شي او دوی ته بھرپور د انټرنیشنل معیار چې دی نو ټریننګز ورکړی شي اکوپمنټ ورکړی شي نو هم دغه پلیئر دی چې دا به زموږ د ملک نوم روښانه کوي امید لرم چې په دې به اعلی حکام چې دی نو هغه غور فکر کوي زموږ د پروګرام ټایم پای ته رسي اجازت به غواړو د الله په امان